أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن ولأمة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا ولعبد مؤمن خير من مشرك ولو أعجبكم أولئك يدعون إلى النار الله يدعو إلى الجنة والمغفرة بإذنه ويبين آياته للناس لعلهم يتذكرون. ولا تنكحوا المشركات او تاسو نکاح مکوي مشرکان خلصرا حتى يؤمن تردی چی دی ایمان روڑی ولأمة مؤمنة او البتا وینزا مؤمنا خير وردا من مشركة د مشرک آزاد خزنا ولو أعجبتكم اگر چه خوشی دا تاسوتا ولا تنکحوا او تاسو نکاح کی مور کئ مسلمانان خزی المشرکین مشرکان سڑوتا حتی یؤمنوا تردیچ دی ایمان روڑی ولعبد مؤمن او البتا غلام مومن خیر ورد من مشرک د مشرک آزاد سڑینا ولو اعجبکم اگر چی خخشدا تاسوتا اولئک یدعون الى النار دا کسان چی دی رابلی اور طرف تا واللہ یدعو اللہ تعالی رابلی الى الجنة جنت طرفتا والمغفرة وبخششتا بإذنه فحكم خپل سرا ويبين آياته او بیانوی خپل آیاتنا للناس دپار د خلقو لعلهم يتذكرون دپار دی چی دی نصیحت قول کی. پا آیت مبارکہ کے بیان دے کہ پا کم خبر سرا معاشرے کے فساد پیدا کی گی و اصلاح کی گی. سلورم خبر دارا دیر مخ کے دری خبر دا بگاڑ دا اصلاح بیان شوی. سلورم خبر آیت مبارکہ کے بیانی گی کہ مسلمان سڑے با مشرک خیسر نکاح نکی او دارنگی مسلمان خزبا یو مشرک و کافر سڑی سر و نکاح نکی. کچردہ نکاح ہوشو نو پکور کے و خاندان کے و معاشرہ کے و فساد و بگاڑ و پیداشی او دا امن و امان پزے باندے با جنگ جگڑے و فساد و پیدا کی گی. ابتداء اسلام کے
د مسلمان سړی نکاح مشرک ښځې سره کافر سره جایز و او دارنګې د مسلمان ښځې نکاح یو کافر او مشرک سړی سره جایز و، لیکن په دې آیت مبارکه سره مکمل ممانعت او حرمت راغی چې اوس به یو مسلمان سړی یو مشرک ښځې سره به نکاح نه کړي او دارنګې یو مسلمان ښځه به یو مشرک او کافر سړي سره به نکاح نه کړي. د آیت مبارکه شان نزول دا دی، یو صحابي دی مرثد رضی الله تعالی عنہ، مرثد بن ابي مرثد الغنوي، د دې یو معشوقه و د عین معنا کو جاہلیت کے دی خلو کے تعلق ہو. مرثد رضی اللہ عنہ بیا ایمان نوڑو او د ہجرت کو مدینی منوری تراغے او دا غنا کو دا مکہ مکرمہ کے پاتشوا دیر اللہ تعالی سے ناشنا حسن و جمال ورکڑو. په مکه مکرمه کې مسلمانان کمزوري پاتې شوي وو، کافرانو گرفتار کړي وو. نبی علیه الصلاة والسلام د ده په ذمه دا لګولې وه چې ته د شپې شپېزه او د مکې مکرمې نه هغه کمزوري مسلمانان راخلاصوه مدینې ته راوله. ذکر د بنو هاشم سره معاهده وه. دیو پیر راغی د شپې او د یو مسلمان د راخلاصولو دپاره یو باغ ته لاړو. هلته کې له دیوال ویښته ولاړو او د څوارلسمې شپې سپوږمۍ وه. د در بدن هغه سپوږمۍ چې کوم رڼا وه هغه سوري ونه په ځمکه باندې لګېدو. د عناق را روانه وه، ناشنا ښځې او ناشنا خلک وو. د ده هغه سوري یې وپېژندو چې دا خو مرثد دی، حالانکې ډېر دیوال پناه ولاړو لیکن سوري یې د شپې ښکارېدو. هغه ته یې لکه ته خو مرثد نی، دا خو انکار نشو کولی او دا هغه د اواز نه پېژنده. نعنا وکتئ چې راځه چې هغه زاړه یادونه را تازه کړو او تنهایي اختیار کړو. ځکه دا عناق چې وه نو دا مرثد و د هغې بوای فرینډ او د مرثد دا ګرل فرینډ وه. تعلق خو مخکې نه را روانو. مرثد رضی الله عنه ورته وی چې ان الاسلام قد حال بیني و بینک، اسلام زما او ستا منځ کې پرده راوستې را حایله شوی دی. اوس ما د زړو تمامو خبرو نه توبه کړې ده. البته که چېرې ته خواهش لرې زه به تا سره نکاح وکړمه، نعنا تیاره شه نکاح ته ومه. لیکن مرثد رضی الله عنه ورته وویل چې زه به د نبی علیه الصلاة والسلام نه اجازت اخلمه چې هغه ما له اجازت راکړي نو به تا سره نکاح کومه. نو عناق ورته تر ما نه ځان خلاصوي په دې طریقې سره. بس هغې آواز وکړو، ویې قبیلې والو مرثد راغلی ستاسو نه سړي بولي. هغې ده پسې شو، ده مخکې منډه کړه او تر دې چې دی یو غار ته ننوتو.
هغه مشرکان د پسې غار ته رایو په دې نه خدای په اخلاص کو. خیر دی چې مدینه منورې ته راغی، نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته ټول واقع بیان کړه او دی ورته وویل چې زما ناک سره ملاقات شو، هغې ما ته پیشکش وکړو او ما هغې سره وعده وکړه چې به تا سره نکاح وکړم. نو آیا زما نکاح سره جایز دی او که نه؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام انکار وکړو چې نه، ته مسلمان یې، هغه مشرکه ده. او الله تعالی د آیت مبارکه نازل کړو او قانون مقرر شو چې مسلمان سړی به یو مشرک هی سره به نکاح نه کړي. ها که دا مشرک ښځه مسلمان سره نکاح کول غواړي، ایمان دې راوړي چې دواړه مؤمنان مسلمانان شي بیا نکاح کولی شي. او رنګې تاسو به خپلې زنانه یو مشرک او یو کافر سړي نه ورکوئ. په دې کې یو مسله شته دی چې یو مسلمان چې دی هغه کتابي ښځې سره نکاح کولی شي. یعنې داسې یو ښځه چې هغه کتاب لري، آسماني کتاب، لکه یهودانه ده او نصرانیه ده، نایې سره مسلمان سړی نکاح کولی شي، جایز دی. او دای ذکر په شپږمه سپاره کې سوره مائده کې دی، والمحصنات من الذین اوتوا الکتاب من قبلکم. هغه د یهودو او نصاراو پاک دامنې بیبیانې هغه ستاسو لپاره حلال دي، لیکن مسلمان ښځه به یهودی سره او نصرانی سره به نکاح نه کړي. د مسلمانې ښځې هېڅ یو غیر مسلمه سره نکاح جایز نه دی، که کافر دی، که مشرک دی، که بت پرست دی، که مجوسی دی، که یهودی او نصرانی دی. او د مسلمان سړي دغه هو یهودانې ښځې سره او عیسائی سره نکاح ټیک دی، خو مشرک سره او کافر سره، بت پرست سره او دهریه چې د هغې هېڅ یو مذهب نه یا بت پرست او مشرک وي، نو هغې سره نکاح جایز نه دی. ولا تنکحوا المشرکات، او تاسو نکاح مه کوئ مشرکانو ښځو سره. خطاب نارینو ته دی، مسلمانانو ته، چې تاسو نکاح مه کوئ مشرکانو ښځو سره. مشرک هغه انسان ته وي چې هغه الله تعالی سره شرک کوي، یعنې حصه دار ګرځي. شرک د شرکت نه دی، لکه په یو څیز کې دوه کسان شریک وي، حصه دار وي، نو دی مشرک د مشرک ولې وایي؟ دیم الله تعالی سره په ذات کې او یا د هغه په صفاتو کې حصه دار ګرځي، ناته مشرک ویل کېږي. نو مشرکانو ښځو سره نکاح جایز نه دی، نه به کوئ. او دا الله ناهیه ده، دا نکاح حرام دی. حتی یؤمننا، تر دې چې دی ایمان نه وړي. که دغه مشرکې ښځې ایمان نه وړو، بیا ورسره نکاح ستاسو جایز دی. ولأمة مؤمنة، او د یو مشرک آزاد ښځې نه یو وینځه زیاته بهتر ده. نه په آزاده ښځه به څه کوي چې ایمان پکې نشته، د هغې نه زیاته خو یو وینځه ده. دا اصل کې وي که تاسو ته مثال نور څوک نه میلاویږي،
نو د مشرک آزاد ښځې په ځای باندې بیا خیر د وینځې سر نکاح وکړي، لیکن مشرک آزاد ښځې سر کمالدار ده او که حسن و جمال والا ده او یا اعلی نسب والا ده او حسب والا ده، ای سر نکاح مه کوئ. ولأمة مؤمنة او خامخا وینځه مؤمنة چې مؤمن وي، خیر دا بهتر ده. وینځم هغه چې کتابي وي. ګورئ یعنې د یهودو او د نصارا وینځې دي زنانه دي، هغه مسلمانانو حمله وکړه او هغه علاقې فتح کړې، هغه بیا وینځې دي. خیر دا غوره دي او بهتر دي من مشرکتن د مشرک آزاد ښځې، کدا ښځه مشرک را او آزاد را یا وینځه را، خدای نه زیات بهتر او ښه هغه یو مسلمانه مؤمنه هغه وینځه را. نو هغې سره نکاح وکړئ. اصل کې عربو به وینځې سر نکاح ډېر لوی عیب ګڼو، چې چا به وینځې سر نکاح وکړو نو خلکو به ورته ډېر سپک کتلو. عبدالله بن رواحه رضی الله عنه انصاري صحابي دی، د هغه یو وینځه وه، هغه خپله وینځه باندې غوسه شو، نو هغې له یو څپېړه ورکړه. بیا خفه شو چې دا خو ما د الله یو بنده دی او دې له مې ګزار ورکړو. نو راغی نبي علیه الصلاة والسلام ته او نبی علیه السلام ته د خپل عمل اظهار وکړو چې ما داسې وکړو. نبی علیه السلام دا وینځه څنګه ده؟ نو عبدالله بن رواحه رضی الله عنه وی جی تصوم و تصلی، او داسې ناشنا بیبیره چې منځګزاره ده او روژهداره ده، او دارنګې وتحسن الوضوء او دس ډېر ښکلي کي، وتشهد ان لا اله الا الله وانک رسول الله، او دې خبرې ګواهیم کې د لا اله الا الله ګواهیم ورکړي. نبی علیه الصلاة والسلام د خدای بنده یو داسې ښکلي بیبي هغې ته ګزار ورکړو. عبدالله بن رواحه رضی الله عنه فرمایلو چې زه جی ازادوم او د ازادولو نه بعد سر نکاح کوم او بیا سر نکاح وکړم او خلکو ورته ډېر پیغور ورکړو، تعاني ورکولې چې تا وینځ سر نکاح وکړو بیا خپله وینځه. لیکن عبدالله بن رواحه رضی الله عنه سر نکاح وکړو. قرآن هم دا خبره کوي چې یو وینځه را هغه د یو مشرک آزادې ښځې نه 1000 درجې بهتر ده. دارنګې حذیفه بن الیمان رضی الله عنه دا هم یو وینځه وه، خنسا نوم یې و، او دا هم د شکل نه او د رنګ روغن یې خراب و، لیکن حذیفه بن الیمان رضی الله عنه هغه آزاده کړه او بیا ورسره نکاح وکړو. ولو اعجبتکم، اگر چې دغه مشرکې ښځې خوښې شي تاسو ته، اعجبتکم تاسو ته ښه ولګي، یعنې د هغې حسن و جمال او یا د هغې مال و دولت یا د هغې قام قبیله یا د هغې حسب و نسب، یعنې په هغې کې دنیوي بلا خبرې موجود دي لیکن ایمان پکې نشته دی. نو چې ایمان پکې نشته ټولې خبرې تاسو ته ښه لګي بیا به ورسره نکاح نه کوئ.
نبی علیہ السلام فرمائی تنکح المرأة لأربع، عام طور چې یو سړی نکاح کی یو خیسرن سلور خبرې مخې ته وي. لحسنها، څوک دای ښایست ته ګوري، او څوک د هغې ولمالها مال ته ګوري چې مال او دولت او ځمکه وغیره ورسره ده، او څوک د هغې لحسبها دای خاندان ته ګوري، او څوک د هغې دیندارۍ ته ګوري. ولدینها، چې دیندار د اخلاق ښه دي، شرافت دی پکې. نبی علیہ السلام فرمائی ابو هريره رضی اللہ تعالی عنہ تا چې فاظفر بذات الدین تربت یداکا. ابو هريره ته په دې څلورو خبرو کې دیندارۍ ته وګوره. دینداری په یو زنانه کې مست ده، ضروری ده. که دا مال و دولت و حسن و جمال او خاندان شته یا نشته ده، خو دینداری شته دا بهتر ده. ها که دینداری مشته او سره حسن و جمال مشته او سره مال و دولت او اعلی خاندان، بیا خو ډېره ښکلې خبره ده. خو که دغه خبرې نه نو بیا نبی علیہ السلام فرمایي چې دینداری زیاته بهتر ده. ابن عمر رضی اللہ عنہ فرمائی نبی علیہ السلام دا روایت را نقل کی، فرمائی لا تزوج النساء لحسنهن، زنانو سر نکاح صرف دای د حسن و جمال د وجې نه مه کوئ چې صرف به دای ښایست ښکلی دی. صرف دا خبره په دې بنیاد سر نکاح مه کوئ. ولې؟ فعسى حسنهن ان يرضيهن. بعض اوقات د انسان دا حسن د انسان د هلاکت دپاره ذریعه وګرځي. او دارنګې ولا تزوجوهن لاموالهن، او خوسر نکاح دای د معلوم د وجې نه مه کوئ، ځکه فعسى اموالهن ان تطغیهن، کیدی شي دغه مال دې لره سرکشه کي، د مال په نشه کې بیارته مو. ولكن تزوجوهن على الدین، تاسو نکاح کوئ دینداری ته وګورئ چې اخلاق ښکلي، شرافت او حیا ده پکې. د حیا یو پیکر دی، په دا بنیاد سره نکاح وکړئ. نبی علیہ السلام ولامة خرماء سوداء ذات دین افضل، یو داسې وینځه چې د رنګ نه توره ده او دا پوزې کټ شوې ده، دا ډیره بهتره ده چې دینداره وي. ابن ماجه کې دا روایت دی. نو فرمایي چې ولو اعجبتکم، اگر چې ښه ولګي د آزاد ښځې تاسو ته، ولا تنکحوا المشرکین، او تاسو نکاح کې مه ورکوئ مسلمانانې ښځې، المشرکین مشرکانو سړو ته. دارنګه تاسو به یو مسلمان ښځه یو مشرک سړي ته په نکاح کې نه ورکوئ، حتی یؤمنو، تر دې چې دی ایمان نه وړي. موږ دا خبره شروع کې وکړه چې د مسلمان ښځې نکاح نه مشرک سره صحیح دی، نه کافر سره، او نه یهودي سره، او نه نصرانی سره. هیچا سره هم جایز نه دی، سره مؤمن مسلمان سره جایز دی. د هغې وجه دا ده چې ښځه عام طور د سړي ماتحت وي او د هغه زیر اثر وي. نو که تاسو یو مسلمان ښځه
یو یهودی له نصرانی له په نکاح کې ورکړه، دا به ډېرو خبرو کې همها دغه پابندي وکړي، دا خبره ومني. د دې د مونځ ټیم به وي، هغه به وي ما دا کار وکړه. نور بلا خبرې انسان سره تړلي دي، نو دا به همها د هغه نه اثر والي او کیدای شي اسلام نه وړي. او سړی یهودنې ښځې سره نصراني سره نکاح کولی شي، ځکه سړي له الله تعالی قوت او طاقت ورکړی دی، نو دې دا ښځه په خپل کابو کې راوستی شي. لیکن د دې زمانې مسلمانانو چې هغوی په خپل دین دومره کلک او مضبوط نه دي، د دې زمانې مسلمانان دي نه یهودنې ښځې سره نکاح کوي، نه د نصراني سره نکاح کوي، ځکه خطره ده. هغه خو به روانه دی، خو لیکن دې ورته وروړي. نو په دې زمانه کې بهتر دا دی چې یو مسلمان سړی صرف مسلمان ښځې سره نکاح وکړي او یهودنې ښځې سره او نصراني سره نکاح ونه کړي، ځکه هغوی ډېر چالباز دي او ډېر تیز دي او کلک دي، ای په منصوبه باندې راځي. او مسلمان خو دومره دوراندیش نه دی، کیدای شي د هغې طرف ته وړي. ولعبد مؤمن، البته غلام مؤمن خیر بهتر دی من مشرک، د آزاد مشرک سړي نه. کچره فرض کا یو مسلمان ښځه را هغه همها نکاح کول غواړي او بل مسلمان سړی ورته نه میلاویږي آزادو، یو غلام سره دې نکاح کوي چې هغه مسلمان وي، خو مشرک او اعلی خاندان والا حسب و نسب والا هغې سره د نکاح نه کوي. ولو اعجبکم، اگر چې دغه مشرک سړی ښه ولګي تاسو ته د مال په اعتبار سره یا د حسن و جمال په اعتبار سره. کله چې دا یهود راغلو فلسطین ته شروع کې، نو مسلمانانو د هغې زنانو سره نکاحونه شروع کړو او عرب علماو فتوا ورکړه چې او نکاح صحیح دی. زمونږ د برصغیر پاک و هند علما د هغې منع کړو چې دې سره نکاح مه کوئ، لیکن هغه ټایم کې هغې د دورانداشۍ نه کار وانخیست او نکاحونه یې وکړو. هغه مسلمانانو هغه یهودانو ښځو سره نکاحونه وکړو، هغې ته نه بچي پیدا شو او اخرې کې چې کله د هغې اکثریت شو، نو هغې خپل عدالتونو کې د دغه سړو نه مسلمانانو خپلې واخیستې په زوره باندې او سړي د ځانه جدا کړو او ماشومان یې ځان سره بوتلو. په دنیا کې دې وخت کې چې کومه سروې شوې ده په تمامو ملکونو کې د ټولو نه کم ماشومان بچي چې پیدا کېږي نارینه، نو کم نه کم دا په اسرائیل کې پیدا کېږي. د هغې نارینه ماشومان بچي ډېر کم پیدا کېږي او د ټول نه زیات چې کم هلکان پیدا کېږي پوره دنیا کې، نو دا فلسطین کې پیدا کېږي. دا د الله تعالی ناشنا تقسیم دی. اولئک یدعون الی النار، دا رنګې چې یهودو سره پیسه وه، نو هغوی به د فلسطین ځمکې اخیستې او د مصر او د عرب علماو فتوا ورکړه چې هغه ځمکې پرې خرڅولی شي، کافر سره لین دین کولی شي. د هندوستان او د پاکستان علماو فتوا ورکړه چې نه، د فلسطین ځمکه په یهودو باندې مه خرڅوئ،
او بیا وروسته بیا اندازه ولګېده چې د اسلام غټ نقصان وشو په دې دوه خبرو باندې وشو. هغې ځمکې واغستې، هغه ټولې ځمکې یې په قبضه کې راړې او د هغې د مسلمانانو سړونه خپل بچي پیدا کړو او چې کله د هغې اکثریت شو مسلمانان د خپل ملک نه وباسل. بیا اولئک یدعون الی النار، دا کسان چې دی رابلي الی النار اور طرف ته. لکه دا مشرکان چې دی ورته اور ته رابلي یعنې داسې اعمالو ته ورته مجبوره کي رابلي به چې هغه اعمال به تا اور ته رسي به. خامخا چې په یو کور کې ښځه خاوند اوسېږي 24 غنټې دا یو ځای تېرېږي او د دواړو مذهبونه مختلف دي نو خامخا یو بل ته متاثره کېږي به. بیا که مسلمان دونه کلک هم نه دی هغه به خامخا د ښځې په حسن و جمال کې راشي، په خبرو کې به راشي او چالبازۍ کې به راشي او کېږي خپل مذهب پرېږدي. نو دې ته اور ته رابلي، یعنې دې داسې اعمالو ته تاله دعوت درکړي چې اعمال به تا اور ته رسي به. والله يدعو، الله تعالی را بلل کوي الى الجنة، جنت طرف ته. الله جنت ته را بلي د پیغمبر علیه السلام په ژبه باندې. داسې اعمال یې موږ ته راکړي دي چې دا اعمال سبب د جنت ګرځي. دین اسلام مکمل د جنت لاره ده، دا لاره الله ته رسي. چې تاسو په اسلام باندې عمل کوئ جنت ته به ورسئ. والمغفرة و بخشش طرف ته. د اسلام هر یو عمل دا د ګناهونو د معافۍ ذریعه دی بإذنه په حکم خپل سره. ويبين آیاته، الله تعالی بیانوي خپل آیاتونه. یبینو واضح بیان کوي خپل آیاتونه الله تعالی کولو بیاني للناس د پاره د خلکو لعلهم یتذکرون د پاره دې چې دې نصیحت قبول کړي. او تاسو نکاح مکوئ مشرکانو ښځو سره تر دې چې دې ایمان نوړي. البته وینځه مؤمنه غوره ده د مشرک آزادې ښځې نه اگر چې دا خوښې شي تاسو ته. او تاسو نکاح کې ورکوئ مسلمانانې ښځې مشرکانو سړو ته تر دې چې دې ایمان نوړي. البته غلام مومن بهتر دی د مشرک آزاد سړي نه اگر چې دا خوښ شي تاسو ته. دا کسان چې دی رابلل کوي اور طرف ته، الله تعالی رابلل کوي جنت طرف ته او بهنې طرف ته په حکم خپل سره. او واضح بیانوي خپل آیاتونه د پاره د خلکو د پاره دي چې د نصیحت قبول کړي. ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. ويسألونك او دی تپوس کو استانا عن المحیض فبارد حیث کی. قل اوائے پیغمبر علیہ السلام هو اذن دا حیض گندگی دا فاعتزلوا النساء
پس تاسو جدا اوسیږئ د زنانو نه فی المحیض په زمانه د حیض کې ولا تقربوهن او تاسو نږدې مه ورځئ دوی ته حتی یطهرن تر دې چې دوی پاکې شي فاذا تطهرن پس کله چې دوی ښه پاکې شي فاتوهن پس تاسو راتله کوئ دوی ته من حیث امرکم الله د هغه ځای نه چې حکم کړی تاسو ته الله تعالی ان الله يحب التوابین یقینا الله تعالی چې دی محبت کوي توبه ایستونکو سره ويحب المتطهرین او محبت کوي پاکی حاصلونکو سره په مخکې آیت مبارکه کې د مشرکانو زنانو سره او د مشرکانو سړو سره د نکاح نه منع وشوه او په دې آیت مبارکه کې د مشرکانو د عادتونو او دای د احوالو د خپلو نه منع کی آیت کې بیان دی چې تاسو د بیبیانو د حیض په زمانه کې هغوی سره ملاوېدل مه کوئ تر څو پورې چې د پاکۍ ایام نی راغلي ځکه دا زمانه د ګندګۍ ده او الله جل شانه ته هغه خلق خوښ دی چې هغوی پاک وي او ځان پاک ساتي الله جل شانه پاکی خوښوي ځکه ګندګي او نجاست چې دی دا د شیطان خوښ دی چې کوم ځای کې څومره نجاست او ګندګي وي هغه ځای کې شیطان موجود وي آیت مبارکه کې اصل کې صحابه کرام رضی الله عنهم تپوس ځکه وکړو چې مدینه منوره چې وه نو هغوی به په اکثرو خبرو کې اهل کتابو ته کتلو د یهودو عادتونه به یې خپلولو نو یهودو کې دا عادت او طریقه را روانه وه چې هغوی به د بیبیانو د حیض په ایامو کې بیبیانې به د کور نه جدا کړئ په کور کې ځان له یو کمره مکمل به هغوی نه جدا کړه هغوی سره به خوراک او څښاک به یو ځای نه کولو او دارنګه هغوی سره به یو ځای اوسېدل به نه کولو هغوی به د زنانو نه بیا مکمل نفرت کو په داسې ایامو کې او دا کار مجوس هم کو او مشرکان چې وو نو هغوی به تمامو ایامو کې که زمانه د پاکۍ به وه که زمانه د ګندګۍ او د حیض به وه هغوی به یو شانتې معامله کوله یعنې هغوی د پاکۍ او د ناپاکۍ پروا به نه ساتله صحابه کرام رضی الله عنهم د نبی علیه الصلاة والسلام نه تپوس وکړو چې موږ له څه پکار دی یو ها افراط دی بل ها تفریط دی یو ها انسان ته د انسان په نظر باندې نشي کتلی او بل ها د پاکۍ او د ناپاکۍ څه فرق نشته دی مسلمانان به څه کوي اسلام څه وایي نو الله دا آیت مبارکه نازل کو دا تپوس چا کړو
نو دو قول دی. یو قول داره چې ابو الدحداح رضی اللہ عنہ دا تپوس کرو دا جنم ثابت بن دحداح او پا ابو الدحداح رضی اللہ تعالی عنہ باندې مشهور دی. دتا تپوس کرو. او دویم قول داره چې دا اسید بن حضیر رضی اللہ عنہ او عباد بن بشر رضی اللہ تعالی عنہ دوارو دا تپوس کرو. او دا خبر ابو داؤد شریف کی موجود دا چکل آیت مبارکہ نازل شو یہود ہوئی کہ ما یرید هذا الرجل ودا نبی علیہ السلام ارادن لری کہ زمونگا یسی و کار دا پری نخودو دے پار کار کے زمونگا مخالفت کی زمون چکم آئی کارون دی کم اخلاق دی کم خبری دی پار یو خبر کے دے مخالفت کی زمونگا نو پا دی خبر کم دے زمونگا مخالفت کو چی مونگا پا دا ایامو کے بیبیان دزان جدا کو ایسر خوراک و اسکاک نکو او دوی چې سره ملاویدل سر مکوی باقی خوراک و اسکاک دی سر کولی شیطاسو یو دی ہو پار کار کی زمونگا مخالفت کی. نو دا دوڑ حضراتو دی عباد ابن بشر رضی اللہ عنہ و سید ابن حضیر رضی اللہ عنہ در یہود دا خبر وریدا. نو دی دوار رالو اور نبی علیہ السلام تے ہوئے کہ افلا نجامعہن آیا منگا دی یہود سم مخالفت نکو چاہی خو سر خوراک و اسکاک کی وضع نکی اور منگو سرا دا مشرکانو پشانتی منگم دا پاکے و دا ناپاکے ایام یو برابر کو میلاوی درم شروع کو دا بیمارے پا ایامو کیمو. نبی علیہ السلام دیر سخ غصہ شو اور دمر غصہ شو کہ رنگ مبارک و رنگ بدل شو. صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم دا نبی علیہ السلام پر مزاج باندې خپویو چې نبی علیہ السلام با غصه شو نو دیو د مهنه پانا شو بیا بدا دوړه وتلو چې کله بار وتل مهامه یو سړی را روانو هغه سر پیو او نبی علیہ السلام ته هدیه را لېږله. نبی علیہ السلام دې دوړو حضراتو پسې قاصد ولېږو چې لکه دوړو ته راشي. هغې دوړه چې څنګه واپس رالو نبی علیہ السلام داسې په خنده پیشانې سردي سره ملو شو. تا به اډوي نه چې ګنې لږ ساعت مخکې نبی علیہ السلام په دې باندې سخت غصه شوی و. ډېر یې هغه پی ورکړو هغه خبره مکمل ختمه شوه. آیت مبارکه کې دا حکم بیان شو چې د بیمارۍ په ایامو کې به تاسو دې سره نزدېکت نه کوئ او د نزدېکت نه علاوه چې کمام د معاشرت کمې خبرې دي هغه تاسو کولی شئ. دې سره لاس ملاوهلی شئ او دې سره خوراک او څښاک کولی شئ یو ځای په یو پینډه باندې او د دې د لاس خوراک او څښاک تاسو استعمالولی شئ
او دی تاو سره په کمره کې پاتې کیدی شي، صرف میراویدل او نزدېکت بنه کوئ. ها چې کله پاکې ایام راشي بیا تاسو ته ازادي ده. آیت کې اجمال دی، تفصیل نبی علیہ السلام نه منقول دی. بخاری شریف کې روایتونه دي، مسلم شریف کې، د حدیث په هر یو کتاب کې تفصیلات موجود دي. نبی علیہ السلام فرمایل اصنعوا كل شيء الا النکاح، تاسو دی بیبیانو سره هر څه کولی شئ، صرف خاص نزدېکت به تاسو نه کوئ. ویسألونک، او دی تپوس کوي ستانه. دا ابو الدحداح رضی اللہ عنہ او یا اسید ابن حضیر و عباد ابن بشر رضی اللہ عنہما عن المحیض فبارد حیض کی. دا حیض اغا بیماری دا چلنبی بی بی حوا علیہ السلام ترانا. او مفسرین حضرات وی کہ چونکہ آدم علیہ السلام چې کوم هغه میوه خوړلې وه، نو آدم علیہ السلام بذات خود هغه نه خوړله، لکه شیطان د بی بی حوا علیہ السلام په غوږونو کې دا خبره واچوله او داسې مزین یې کړه ورته چې بی بی حوا علیہ السلام ترغیب ورکو آدم علیہ السلام ته، او هغه اختیار کو، هغه دغه میوه وخوړله. چونکې باعث یې بی بی حوا علیہ السلام وګرځېده، د هغې په وجه باندې په زنانو باندې دا بیماری مسلط کړی شوه. ابو داؤد شریف کی روایت تے اور بخاری کی دا روایت تے چکل نبی السلام حج نے تشریف وړو بیبیان وسرم میں. عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا احرام تړلو د ذوالحلیفینا، چکل مکی مکرمی ته نږدې شوه نو هغې ته بیماری راله او دی جړلو. نبی علیہ السلام چې خیمې ته راغی، بیبي نه تپوس وکړو ولې جاړې، څه وجه ده؟ نو نبی علیہ السلام پوه شو او هغې ته وویل چې هذا شیء کتبه الله علی بنات آدم، دا یو خبره ده الله تعالی فرض کړې او لیکلې ده. الله تعالی یو نظام دی، د آدم علیہ السلام په اولاد کې چې کومې زنانه دي په هغې باندې الله تعالی دا خبره مسلط کړې ده. نو مطلب دی که ستا خپل څه قصور نشته دی، دا خو د الله له طرف نه ده. او بیا ورته ووایي چې ته احرام پرانځه، سر منګس کو او جامې واچوه، او بیا به تر حج دپاره احرام وتړې، حج به وکړې. لکه چې حج کې مینا، مزدلفه او عرفات میدان ته تللي، دا په حرم شریف کې دي خو په جومات کې دننه نه دي. او حایضه زنانه جماعت ته دننه نشي تللی، دارنګه د قرآن تلاوت نشي کولی، او نه قرآن کریم په لاس کې راغستی شي، او نه د قرآن کریم زبانی تلاوت کولی شي. قرآن کریم ته کتی شي لیکن په خوله باندې نشي ویلی.
او نه به قرآن کریم په لاس کې رالي او نه به دا روژه نیسي او نه به دا مونځ کوي او نه به مسجد ته دننه داخلېږي به. نو نبی علیہ الصلوۃ والسلام عائشہ رضی اللہ عنہا ته دا فرمایي چې بس ته د حج دپاره به احرام وتړې، لکه عمره خو به شروع ته په حرم شریف کې دننه به کې جومات کې دننه جومات ته تللی نه شي. نو دا یو بیماری ده چې الله تعالی بی حوا علیہ السلام باندې مقرر کړه او بیا د هغې په اولاد باندې را روانه ده. او د دې زیات نه زیات موده دا 10 ورځې ده. د 10 ورځو نه سیوا نشي کېدی. که چېرې سیوا راشي نو ته بیا موږ استحاضه وایو. یعنې دا عامه بیماري ده چې لکه څنګه د انسان دانه ماته شي یا پوزه ماته شي یا چې کوم عام انسان ته سلسل بول د وړولو بیماري وي، دا بیا که شانتي شي. یعنې دې کې به زنانه د هر مونځ دپاره باقاعده اودس به کي او مونځ به کي. دا بیا د معذوره په حکم کې شي. داسې بیبیانې موجود وي چې هغې ته دا مسله ډېره وه، یعنې هغې ته به مسلسل په میاشتو میاشتو باندې فاطمه بنت ابي حبیش رضی الله تعالی عنها په دې کې سرفهرست بیبي وه، هغې ته دا مسله ډېره وه. او دارنګې حمنا بنت جحش رضی الله تعالی عنها، دا د نبی علیہ الصلوۃ والسلام حینه ده، دې ته هم دا مسله ډېره وه. نو هغې ته نبی علیہ الصلوۃ والسلام بیا دا حکم کړو چې تاسو د معذوره په حکم کې تاسو به د هر مونځ دپاره اودس کوئ، چې کله د مونځ ټیم داخل شي او تاسو به مونځ کوئ، او څنګه چې ټیم ختم شي ستاسو اودس به مات شي. روژه به م نیسي، مونځ به م کي. نو د حیض یعنې د منسز اکثره موده دا 10 ورځې ده. د 10 ورځې سیوا نشي کېدی، یو منټ هم سیوا نشي کېدی. او کم نه کم موده دا 3 ورځې ده. 72 غنټې د 3 ورځو نه کم هم نشي کېدی. که چېرې کمي نو هغه به هم استحاضه به وي، یعنې د معذور هغه حکم به وي. او په دې اکثره موده چې کوم د 3 نه تر 10 پورې په دې کې به زنانه مونځ هم نه کوي او روژه به هم نه نیسي، د قرآن تلاوت به هم نه کوي، نه زباني او نه به قرآن کریم رالي او نه به جومات ته داخلېږي به. او په دغه ایامو کې نزدېکت چېرې عادي تمنه دی. قل و نبی علیہ الصلوۃ والسلام هو اذن، دا گندگی ده، دا هو زمیر د حیض ته راجع دی. وی دا گندگی ده. د اذن اصل کې خپل ذاتی معنی تکلیف ده او ضرر رسا ته ویل کېږي، چې په کوم څیز سره تا ته تکلیف میلو شي ایت اذن ویل کېږي. نو کنایي معنی داره گندگی، د گندګۍ زمانه ده او مؤمن به پاک وي. مؤمن سره طهارت لازم دی. دکا طهور شطر الایمان، دا صفائی چې دا د ایمان نیمه حصہ ده. د اسلام تمام تعلیمات په پاکۍ باندې صفائی باندې دي. دا د گندګۍ زمانه ده. نو لہذا
چې اذان یې ووایي نو مؤمن مسلمان په دې خبره پوه شي چې د ګندګۍ خواله به انسان نه ورځي. لیکن بیا مې فاعتزلوا النساء، پس تاسو جدا اوسیږئ النساء د زنانو نه. اعتزال کناره کشی ته ویل کېږي. یو فرقه معتزله، هغې ته معتزله ځکه وایي چې دا د حسن بصري رحمت الله علیه په مجلس کې ناستو، دغه شاګردانو په یو مسله باندې دې اختلاف وکړو حسن بصري رحمت الله علیه سره، او چونکې شاګردان وو لیکن هغه مسله دې ذهن مطابق نه وه، دا اصل کې عقل پرست وو، هغه مسله دې په عقل کې نه راتله، نو دې د حسن بصري رحمت الله علیه نه پاڅېدلو او د جومات په یو ګوټ کې کېناستلو. نو حسن بصري رحمت الله علیه وایي قد اعتزل عنا، دې کناره کشي وکړه زموږ نه. بس په معتزله باندې چې هغه ته اعتزله ویلو کناره کشي وکړه، نو دې په معتزله باندې مشهور شو. نو فاعتزلو، پس تاسو کناره کشي وکړئ، یعنې تاسو جدا اوسیږئ النساء د زنانو نه. دا د مبالغې دپاره النساء وایي، ورنه مراد خو خاص نزدېکت دی، قربت او مجامعت دی چې هغه به تاسو نه کوئ. دا هونه چې د یهودو په شانتې کار وکړئ چې زنانه د کور نه بار وباسئ یا د کمرې نه بار کړئ، دا خو نه وایي. فاعتزلوا النساء، نه د مبالغې دپاره النساء وایي چې تاسو به د ګندګۍ خواله م نه ورځئ. حالانکې ګڼ روایتونه بخاري، مسلم، ابو داود و ترمذی کی موجود دي. عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرمائی چې د حیض په حالت کې به ما چې د پیالې د کم ځای نه اوبه څښلې وې او د کنډولو په اکه ځای باندې به نبي علیه الصلاة والسلام خوله کېښود او اوبه به یې وڅښلې. نو قرآن کریم څنګه وي چې فاعتزلوا النساء، مطلب دا نه چې مکمل جدا یې کوي. حالانکې عائشہ رضی اللہ عنہا فرمائی زه به ناسته ومه او په حالت د بیمارۍ کې به ومه او نبی علیه الصلاة والسلام به لمونځ کو، تر دې چې اکثر زما لوپټه او یا صادر به په نبی علیه السلام باندې ولګېد او پرې به وته، او کله کله به د نبی علیه الصلاة والسلام صادر او زما د بدن د پاسه پرې وته. لیکن دا هونه چې فاعتزلوا النساء د کمرې نه بار کوي چې ته کور کې ځان یو کمره ولا وګورئ، نو مراد هغه خاص معنی ده چې نزدېکت دی نه ځان ساتئ. فی المحیض، هغه په حیض کې یا په زمانه د حیض کې، په زمانه د حیض کې تاسو دې نه کناره کشي وکړئ، ځان ترې وساتئ. ولا تقربوهن، او تاسو مه نږدې کېږئ دې سره حتی یطهرن، تر دې چې دوی پاکې شي. د قربت نه مراد مجامعت دی چې تر څو پورې پاکې ایام نی راغلي تر هغې پورې تاسو مه نږدې کېږئ دې ته، ځکه په دغه وخت کې نږدې کېدل دا ګناه کبیره دی. ترمذی شریف کې روایت دی
دا ابو هريره رضی اللہ تعالی عنہ نا نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمائی من اتا حائزا فقد کفر بما انزل علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم چاچ دا حیث پایامو کی بیبیان سر نزدیکتوں کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام وی دو چه ما باندې سنازل شوی دی دا عین انکار کو کفر کو خدا ترہیب دے ردا یر دا سر کی چې دا کار دا سره چې گویا کې دا د نبی علیہ الصلوۃ والسلام د تعلیماتو نه انکار سره مترادف دی دیو جنا ابو داؤد شریف کې روایتونه دي یو روایت کې نبی علیہ السلام دا فرمایي کچری فرض کا دا غلطی چاوکړه نو دای کفاره بسوي نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي تصدق بدینار یو دینار بصدقہ کېبا او بل روایت کې دی بنصف دینار نیم دینار ورکې یو دینارو نن سبا دا دا دینار نه دی 350 روپے دا خواستانی دی یو دینار د سونی دی او دا سرپاس سلور ماسی جوړیږي یو دینارو درهم په باندې درې ماسی وي او دینار چې دا په باندې تقریبا سلور ماسی جوړیږي او یو توله چې دا په 2.5 लाख باندې واچوا بیا سلور ماسی تقریبا 70-80 ہزار روپے جوړیږي نبی علیہ السلام فرمائے دا صدقہ ورکے یو دینار یا نیم دینارو امام احمد رحمت اللہ علیہ اغم پدی باندې عمل کی امام احمد رحمت اللہ علیہ پنیز باندې کدا غلطی چاوکړه نو هغه دا کفاره خامها ورکی دا واجب دی زمونږ امام ابو حنیفه رحمت اللہ علیہ وی کینا دا کفاره واجب نرا بلکہ توبہ استغفار دے البتہ دا بطور استحباب خبر دا ان مستحب دار چې انسان مالی صدقہ ورکی ځکه توبې واسر انتہائی آسان کار خدای توبہ او تک کلام د مومن مسلمان جوړ شو دے توبہ واسر سګران کار دے استغفار ویلم سګران کار نه دی انسان چې دا مالی کفاره ورکی دا قرآن کریم یا شریعت ولی مالی کفاری واجب کړی دی چې قسم مات کې نو لس مسکینان ته خوراک ورکا پیسې ورکا انسان چې کله پیسې زی یا د انسان ډو خوږیږي دا مالی کفاره زکه واجب کړی ده چې انسان ته لږه تنبیه وشي امام ابو حنیفه رحمت الله علیه وی چې دا دینار ورکول یا نیم دینار دا واجب نه دی البته یو مستحب عمل دی چې انسان کا دینار ورکی کا نیم دینار ورکی او په یو روایت کې به 5 دینار راغلی یعنی دینار 15 حصہ په یو روایت کې نسمه راغلی دی غلام آزاد کا کچره دا غلطی چانه وشي نو مقصود د شریعت دار چې انسان ته تنبیه شو من شي دینا لیکن امام سے وی چې نه زبانی توبه استغفارم کافی دی ولا تقربوهن او تاسو منځ دیکھیږي دي سره حتا یطهرن تر دې چې دی پاک شي احادیث کې ردی بیا مکمل وضاحت ته
پیدا تطهرنا پس کله چې دی پاکی شي یا طهرنا معنا پاکېدلو تطهرنا معنا پاکېدلو د پاکېدو د پاکېدو کې فرق دی او هغه داسې مونږ شروع کې دا خبره وکړه چې د حیض اکثره موده دا 10 ورځې ده نو کچری بیماری په 10 ورځو باندې بند شو مکمل 10 ورځې نو دا مکمل پاکه ده اوس کدا غسل اونکیمو نو دا پاکه ده که غسل ولکول مستحب دی او که فرض که غسل اونکیم نو دا پاکه شوې ده نو حتی یطهرنا مونږ په دې باندې حمل کو چې کله اکثره موده حیض وه چې هغه 10 ورځې وه او پای باندې پاکي راله نو بس دا پاکه شوې ده او د طهرنا معنا مونږ دا اخلو چې کله د 10 ورځو نه کمه موده باندې بیماری بند شوه او هغه د دې د عدد ایامو چې کم عادت را روانه ورځي یا شپږ ورځې په عادت باندې بیماری بند شوه نو صرف په بندېدو سره به دا پاکیږي نه تر څو پورې چې دی غسل لرې کړی او یا د یو کامل لمونځ ټیم په دې نه تېر شوی لمونځ چې څومره ټیم کې قضا کېږي مثال د ماسپښین ټیم دی نو مازدیګر شو د مازدیګر ټیم دی نو ماښام شو د ماښام ټیم دی نو ماوستن شو چې د لمونځ د قضا کېدو دومره ټیم په دې باندې تېر شو نو دا به اوس پاکېږي به یعنې نفسي بیماری بندېدو سره دا لا پاکه نه غسل کول واجب دي چې څو پورې غسل یې نه کوي پاکي لا نه راغلي تطهرنا چې ښه پاکي به راځي چا په غسل سره دریم صورت دا دی که د یو زنانه د عدد ایام معلوم دي او د عدد د ایامو نه په کمه موده باندې بیماری بند شوه مثال د عدد ایام شپږ یا اووه ورځې وي او په 4 یا 5 ورځو باندې بیماری بند شوه بیا به دا په غسل باندې نه پاکېږي دا بیا انتظار کې د عدد ایامو ته کېدای شي عود شي بیا دا ګڼ مسایل دي بهرحال غټې غټې مسلې هم دقه دي فاتوهن پس تاسو راتلو کې دي ته من حیث امرکم الله فاتوهن ځکه وایي چې مخکې فاعتزلوا ویلو بیا لا تقربوا یې ویلو چا به یې همیشه لپاره ممانعات دي نو قرآن وی نه ممانعاتو عارضی و یو سوره دیو پس تاسو راتلو کې دیتا من حیث امرکم الله دا کم زینه چې حکم کړی تاسو الله تعالی دا غي بیان ورپسې آیت کې را روان دی د من حیث امرکم الله وضاحت او تشریح دا ورپسې آیت کې ده ان الله يحب التوابین بیشک الله تعالی چې د محبت کوي التوابین ډیر توبه استونکو سره توابین جمع د تواب ده او تواب مبالغه په تایب کې ډیر رجوع کوونکي ډیر توبه استونکي غلطی کېږي د انسان نه د حد نه تجاوز د انسان نه کېږي لیکن انسان به توبه وباسي التوابین ډیر توبه استونکو سره ويحب المتطهرین او الله تعالی محبت کوي المتطهرین پاکی حاصلونکو سره او ځان پاک ساتونکو سره
اشاره وکړه چې ګوره کوشش کوئ د ګندګۍ نه ځان وساتئ، د نجاست نه ځان وساتئ، ښه د پاکۍ اهتمام وکړئ، ځکه نجاست او ګندګي چې را د شیطاني عمل دی. دا نن سبا چې څومره مسلې جوړې شوي دي په اکثرو زنانو باندې او په نارینو باندې جناتو اثرات دي. اکثر شکایتونه راځي جنات دي پې او پیران دي پې او یریږي. د هغې بنیادي وجه چې نفاست نشته او پاکی نشته دی. مسلمان دی او ګندګۍ کې اوسېږي، د شریعت د احکاماتو نه خبرو نجاست کې اوسېږي. حالانکه پاکی راغلی لیکن پاکی نه حاصلي، د پاکی اهتمام نشته. د هغې د وجې نه دا د شیطاني اثرات سوا شوي دي. شیطان نجاست سره ګندګۍ سره انتهایی خوشحالیږي. دا بیت الخلا ته چې انسان ځي نو دعا به څه وایي؟ اللهم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث. خبث او خبائث څه معنا ده؟ د نر شیطانانو د مؤنث شیطان نه پناه غواړم، ځکه شیطانان بیت الخلا کې ډېر اوسېږي، هلته ګندګي وي، هلته انسان ذکر و اذکار نه کوي. چې انسان څونه ګنده او نجاست کې اوسېږي، جنابت حالت کې زیات اوسېږي، د باندې شیطاني اثرات خامخا راځي. د دې وجې نه بیا انسان به یریږي مو او شیطان بیا تنګي. نو قرآن پاکي حاصلوئ، شیطان د پاکۍ نه لرې تښتي. المتطهرین ځان پاک حاصلونکو سره. ابو داود شریف کې روایت دی نبی علیہ السلام چې د بیت الخلا نه راووتو، مخامخ یو دیوال او کچا په هغې لاس راکاږلو. یعنې که انسان په صابون باندې صفایي نه راوستي، لاس یې نه وینځلي، نبی علیہ السلام مخامخ یو دیوال و په هغې به یې لاس راکاږلو. عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ خپل شاګرد ته وی زه دا دیوال اوس هم ښیم چې په هغې د نبي علیه الصلاة والسلام د لاس نشانات باقاعده جوړ شوي دي. دومره اهتمام سره به نبي علیه الصلاة والسلام چې بیت الخلا نه راووتو، د لاس یې په دیوال باندې راکاږلو، ځکه خاورې سره جراثیم مړه کېږي. خاوره بهترین نغره د جراثیمو د ختمولو لپاره. مطلب دا دی چې انسان د بیت الخلا نه راځي پاک ځان پاک ساتي، او دارنګې په دې خبرو کې هم د پاکۍ هغه اهتمام کړي. او دې تپوس کوي ستا نه باره د حیض کې، وایي نبي علیه الصلاة والسلام دا ګندګي ده، پس دا ځان وساتئ زنانو نه په زمانه د حیض کې، او تاسو مه نږدې کېږئ دې ته تر دې چې دی پاکې شي. پس کله چې دی ښه پاکې شي بس تاسو راتلو کې دې ته. د هغه ځای نه چې حکم کړی تاسو الله تعالی، بېشکه الله تعالی چې دی محبت کوي ډېر توبه ایستونکو سره، او محبت کوي ځان پاک ساتونکو سره. نساؤکم حرث لکم فاتوا حرثکم انا شئتم وقدموا لأنفسكم واتقوا الله واعلموا أنكم ملاقوه وبشر المؤمنين. نساؤکم بیبیان استاسو، حرث لکم پټی دې ستاسو دپاره، فاتو حرثکم
استاسو راتلو کے پٹی خپلتا انا شئتم فکم کیفیت باندې چستاسو خوهوی وقدمو او تاسو وړاندو لیږئ لانفسکم دپاره د ځانونو خپلو واتقوا الله او یریږئ د الله تعالی نه واعلموا پوه تاسو انکم ملاقوه چې یقینا تاسو ملاقات کوونکي الله پاک سره وبشر المؤمنین او زیر ورکه مؤمنانو ته په مخکې آیت مبارکه کې بیان شو چې په حالت د بیماری کې تاسو د بیبیانو نه کناره کشي وکړئ دا ممانعت او منع کېدل عارضي و د یو خاص ټیم دپاره او خاص مدت دپاره اوس د آیت مبارکه کې فرمایي چې کله د پاکۍ زمانه راشي بیا ستاسو نه رکاوټ ختم دی او بیا تاسو بیبیانو سره میلاویدی شئ او مقصد د میلاویدو نه طلب د حصول د اولاد به وي یعنې د اولاد د حصول دپاره او د اولاد د حاصلولو دپاره تاسو بیبیانو سره میلاویږئ او دې سره سره د نیکو اعمالو اهتمام وکړئ ځکه سبا قیامت ورځ را روانه ده الله پاک سره به ملاقات کوئ هلته به ستاسو څه پکارېږي نو نیک اعمال به پکارېږي هغه نیک اعمال تیاری وکړئ چې بیا تاسو ته خوشخبری میلاو شي نساؤکم حرث لکم قرآن کریم کے تشبیہات و استعارات و تمثیلات دی قرآن کریم سے ناشنا علوم را جمع کړي دي تشبیہات پکې مشته چې د یو څیز د بل څیز سره تشبیه ورکړی شي په تشبیه سره په مثال سره خبره واضحه شي عام فهم شي هر چاته آسانه شي هر انسان پوه شي قرآن کریم آیت مبارکه کې تشبیه ورکړې ده چې ستاسو بیبیانې ستاسو لپاره په منزله د یو پټي او د ځمکې دي او لکه څنګه چې د ځمکې مالک وي هغه کوشش کوي چې ځمکه د زمانه شاړه پاتې نشي د دې نه ماته څه فایده میلو شي او دې بیا د هغې د سمولو او د هغې د اړولو د تیارولو کوشش کوي او بیا پای کې تخم اچي او دا تخم بیا نگهبانی کی او فصل حاصلی او فصل د حصول د پاره چې څومره طریقې هغه د اختیاري داس یو زمیندار او یو مالک وچانی لیدلی چې هغه د سره پټي د حالم نه ورځي او په دې انتظار دی چې ما ته فصل میلو شي او تخم او ما ته دومره دومره غالۍ میلو شي او نه داسې یو زمیندار به وي چې هغه به تخم په پټي کې وغورځي به په ارام کور ناست دي او فصل په خپله راخیږي او په خپله به سنبالیږي به او ماله به کور ته راځي چې څنګه یو انسان زمیندار د اول ورځې نه تر اخره پورې اهتمام کړي
ندای نباد آتا یو څو میاشتې بعد غلې او دانې میلوشي. دارنګې دا بیبیانې ستاسو لپاره په منزله د پټي دي، او چې پټي کې تاسو تخم اچوئ دلته کې نطفه ده. دا نطفه تاسو په داسې ځمکه کې واچوئ چې هلته نه حصول کېدی شي، تخم هغه ځای نیسي او دای نه بیا زرغونه کېدی شي. په داسې ځای کې به تخم اچوئ چې هلته کې تاسو ته بیا اولاد میلو شي. لکه دا اولاد په منزله د میوې او په منزله د غلې او دانو دی. د قرآن کریم په یو آسان انداز کې داسې تشبیه ورکړه چې هر انسان په هغې باندې پوه شي. اصل کې یهودو یو طریقه و اختیاروله او یو خاصه طریقه و چې دای نه به ممانعت کو منعکول به خلق کو، او دای دا نظریه و که چې دا طریقه اختیار کړی شي نو اولاد با معذور وي. صحابه کرام رضی الله تعالی عنهم د نبی علیہ الصلوۃ والسلام نه تپوس کو چې مونږ څه وکړو. الله تعالی ته مبارک نازل کو چې طریقو اختیارولو کې څه رکاوټ نشته دی. کوشش کوئ چې داسې ځای کې تخم ریزي وکړئ، داسې ځای کې تخم وغورځوئ چې د هلته نه تاسو ته اولاد حاصلېدی شي. او د هغې نه علاوه چې څنګه مخکې آیت مبارکه کې چې کوم ځای کې ګندګي وه د هغه ځای نه تاسو یو څو ورځې منې کړئ، نو چې بیا حالانکې حلال ځای لیکن تاسو یې منې کړئ، نو داسې دی چې کې مسلسل ګندګي وي اور وخت ګندګي وي، د هغې نه خو په طریقه والا به تاسو منې کېږئ. سعید ابن جبیر رحمه الله او مجاهد سے بھی یمونگا دوارا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرناستو لیکی او سڑی راغے اور ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ تے ہوئی کہ آیا ماتا دادیات بارک شفا نہ راکے نخبر جواب نہ راکے ویسو کم آیت بارکی نغا دا حیض بارکی تپوس کو. ابن عباس رضی اللہ عنہ تا دا مخی آیت شروع کو یسلونک عن المحید کلہ آذن تردیچ من حیث امرکم اللہ ترو رسیدو، اور من حیث امرکم اللہ نفست ابن عباس رضی اللہ عنہ ہوئی چې دا د کم ځای نه الله تعالی منع کړي هم د دغه ځای باره کې حکم دی چې دا ځای کې تاسو ملاوېدی شئ. نو هغه سړي وویل چې بیا دا وروستو آیت نساؤکم حرث لکم بیا د دې څه مقصد شو؟ بیا هلته خو آیت کې په ظاهره کې دی چې ستاسو خوښه ده چې څه کوئ او څنګه کوئ. ابن عباس رضی اللہ عنہ تو فرمایلو که د آیت دغه معناولو چې کوم تا ستا په ذهن کې راغلی ده بیا خو به دا مخکې آیت منسوخ شي یسألونک عن المحیض والا، او دا وروستو آیت بیا ناسخ شي، حالانکې دا دواړه آیتونه په خپل ځای باندې دي او دې کې یو منسوخ نشته دی. نساؤکم بیبیان استاسو، نساؤکم استاسو بیبیانی، او د انسان بیبی په دو طریقو سری یا دا چې دو سر نکاح صحیح کړی وي
او یا دا چې هغه د دو وینځوي او په دې وینځه کې د بل چا ملکیت د سرني، نو دا دواړه دې نه د استفاده او فایده حاصلولی شي. نساؤکم بیبیان استاسو، نساؤکم یې ووی اشاره دې طرف ته وکړه چې د خپلو بیبیانو نه علاوه په نورو ځایونو کې حاجتونه مه پوره کوئ. حرث لکم، حرث اصل کې په عربی کې کنستلو ته وي، ځمکه کنستلو ته حرث ویل کېږي. دا د یوې چې کومه څوکه او کومه پاله وي هغې ته عربی کې محراث ویل کېږي. محراث ورته ځکه وایي چې هغې باندې ځمکه کنستلی شي. نو حرث اصل کې دا چې انسان یوې کې او په ځمکه کې نالې جوړي دې ته حرث ویل کېږي. خو بیا د حرث ته معنا عامه شي، بیا فصل کرلو، کرونده کولو، فصل راوتلو، غلې حاصلولو، دې ټولو ته حرث ویل کېږي. نو حرث لکم دا پټی دی لکم ستاسو لپاره، او دا حرث مصدر دی ځکه مفرد وروړو. حرث لکم پټی دی ستاسو لپاره. دا هغه مخکې آیت کې من حیث امرکم الله د پاروس بیان کی چې الله تاسو سره کوم ځای حکم کړی دی چې کوم ځای د تخم د حاصلولو ځای وي او د تخم د غورځولو ځای وي او د فصل د حاصلولو ځای وي. او ابن عاشور وی چې نساؤکم حرث لکم دا تعلیل د علت دی د دې وروستنۍ جملې لپاره. فاتو حرثکم انا شئتم، تاسو راتلو کې پټی خپل ته څنګه چې ستاسو خوښه وي. د دې لپاره علت څه دی؟ فاتو حرثکم انا شئتم، تاسو خپلو پټو ته راځئ چې څنګه مو خوښه وي، ځکه چې ستاسو بیبیانې ستاسو لپاره پټي دي. نو فاتو پس تاسو راتلو کې حرثکم پټی خپل ته انا شئتم په کوم کیفیت سره چې ستاسو خوښه وي. دا انا چې دی دا په عربی کې په معنا د کیف سره هم راځي، په معنا د متا سره هم راځي او په معنا د عین سره هم راځي، اور دې وړو ځان معنی دي. کیف معنا کیفیتو، نو کیف شئتم په کوم کیفیت سره چې ستاسو خوښه وي. نو رد شو په یهودو باندې چې یهودو چې پلانکې طریقه اختیارول دا منع دي، ای سره اولاد کمزور او معذور پیدا کیږي. یا دا ان معنا د متا سره، متا معنا کله، متا شئتم کلم چې ستاسو خوښه وي. ابن عباس رضی الله عنه به معنا کوله من اللیل والنهار، ان ستاسو لپاره ټول ټایمونه یو برابر دي، که د شپې وي او که د ورځې وي. انا شئتم متا شئتم کلم چې ستاسو خوښه وي. او امام ابن الربیع او قتاده صاحب د انا معنا این شئتم، او بیا د این نه مخکې من روباسو، یعنې من این شئتم د کوم ځای نه چې ستاسو خوښه وي، او بیا د کوم ځای نه مرادو یعنې من ای مکانینو د کوم ځای نه چې ستاسو خوښه وي. روح المانوي من ای مکانینو او لا فی ای مکانینو،
یعنی قرآن دانی چې په کم ځای کې ستاسو خوښوي وي د کم ځای نه چې ستاسو خوښوي د کم ځای نه او په کم ځای کې فرق دی په کم ځای کې عموم نشته دی د کم ځای نه کې عموم هغه شته دی انا شئتم د کم ځای نه چې ستاسو خوښوي وقدموا لانفسکم قرآن کریم په اشاراتو په کنایاتو کې خبر مکمل واضح کړه مخکې آیت کې ویلو یحب التوابین و یحب المتطهرین یعنی هغه ځای نه استفاده وکړئ فایدې حاصلې کړئ چې کوم ځای د پاکۍ وي ځکه الله تعالی ته پاک خلک ډېر خوښ دی او د ناپاک ځایونه الله تعالی تاسو منع کړي یې د دې وجې نه نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمای من اتا امراتن فی دبرها لم ينظر الله تعالی یوم القیامت مسند دارمی کی دا روایت دی چې کچر انسان غلط لار اختیار کړل سبا قیامت کی بہت اللہ پاک در رحمت په نظر باندې نه ګوري بل روایت کې مسند احمد کې او دارنګي په دیلمی دا روایت را نقل کړی دی چې تلک اللوتیه الصغرى د نبی علیہ الصلوۃ والسلام نه تپوس شو چې دا غلط لار اختیارولو نبی علیہ السلام تلک اللوتیه الصغرى دا هم د قوم لوط هغه عمل شو د قوم لوط حشر او انجام چا لیدل دی دغه لار چې اختیار کړله دام دک کار دی نبی علیہ الصلوۃ والسلام د دینه هغه منع کړی ده او حرام فعل دی ناجائز دی گناه کبیره دی اگر چې بیبیو سر حرامیږي نه نکاح سر ماتیږي نه لیکن دا کار او دا فعل اختیارول دا گناه کبیره دی فاتو حرسکم پس تاسو راتلو کې پټی خپلتا انا شئتم څنګه چې تاسو خوښوئ په کوم کیفیت باندې وقدموا لانفسکم او تاسو وړاندې ولېږئ لانفسکم دپاره د ځانونو خپلو وړاندې بس لېږئ نو چې څه د وړاندې لېږلو قابلي الله پاک ته یو عمل ورسوئ الله پاک ته به کوم عمل تاسو رسوئ هغه چې الله تعالی ته د رسېدو قابل وي هغه عمل ان مراد ترې نیک عمل دی روح المانی ما یصلح للتقدیم من العمل الصالح دا وړاندې د لېږلو چې کوم عمل قابلي هغه عمل وړاندې ولېږئ او لانفسکم دپاره د ځانونو خپلو لانفسکم ځکه ووایي چې د نیکو اعمالو کې د الله تعالی ذاتي څه فایده نشته دی نه پکې د فرشتو فایده شته دا چې څه تاسو کوئ دا د خپل ځان دپاره کوئ د الله پاک دپاره نه کوئ لانفسکم د خپل ځان د فایدې لپاره د خپل ځان د منفعت دپاره او تفسیر قرطبی وی وقدموا الطاعة نیک عمل وکئ او قدمو کې دام ده چې کله تاسو ملاویږئ بیبیانو سره اینما کې دعاګانو اهتمام وکئ بسم الله وایئ اللهم جنبنا الشیطان وجنب الشیطان ما رزقتنا دې دعاګانو اهتمام وکئ بخاری و مسلم کی روایت دی نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمائی لو ان احدکم اذا اتى اهله حدیث ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ دی
چې کچره انسان خپل بیوی سره ملاویږي او دای نه مخکې بسم الله وي اللهم جنبنا الشیطان الا موږ د شیطان نه وساتي وجنب الشیطان ما رزقتنا او شیطان وساتي د هغه څه نه چې الله تعالی زموږ دپاره مقرر کړي دي یعنې کوم اولاد چې الله تعالی زموږ دپاره مقرر کړی دی نبی علیہ السلام فرمائی او بیا فقضیه بینهما الله تعالی دې لپاره څه مقرر کړو نو لم یضره الشیطان شیطان با هغه ته بیا نشي رسېدی دغه ماشوم به د شیطان د ضرر نه او د شیطان د وسوسو نه بیا محفوظ دي یا وقدمون مرادو بسم الله مخکې دعاګانو اهتمام وکړئ وقدمون مراد دام دی چې تاسو د اولاد د حصول اراده وکړئ وقدمو وړاندې ولېږئ نو نیک مراد نیک اولاد دی نبی علیہ السلام فرمائی ابو هريرہ رضی اللہ عنہ روایت تے اذا مات ابن آدم یا اذا مات الانسان یا روایت کے انسان بل روایت کے ابن آدم راغلے دی کہ انسان مرشی دا انقطع ختم شی عمله عمل دادو د انسان مرګ سره د انسان خپل اعمال ختم شو یا خدای نیک اعمال نه کی په قبر کې الا من ثلاثن لیکن د دې انسان درې نیک نه ختميږي هغه سدي صدقه جاریه د په زندګۍ کې او صدقه جاریه کړې ده یو دای صدقه چې هغه مسلسل روانه ده مثال ونه کرلې ده کوی کنستره او مدرسه او جماعت کې او یا د قبرستان د پاره ځمکه وقف کړې ده یې داسې یو مسلسل جاری عمل کړی نو دی خو مړ شو لیکن هغه صدقه شته دی هغه نیک عمل جاری دی دای اجر ته رسیږي او یادا چې دویم دا چې او علم ينتفع به علم شاته پرې خره داسې شاګردان جوړ کړي دي چای لګیاري هغه دا علم دین خوري مخکې عین خلق فایده حاصلي ته فایده را رسیږي او دریم دا چې علم ينتفع به چې ایسر فایده حاصل ورشي او دریم دا چې ولد صالح نیک اولاد شاته پرېخره دی خمر شاته اولاد دی اولادم نیک عمل دی یدعو له در پر دعاګانې کی دا نیک عمل نیک اولاد او صدقه جاریه د انسان د پاره د در مرګ نه بعدم دعاګانو ذریعہ ګرځي نو وقدمون مرادو ځان د پاره نیک اولاد حاصل کې او دای کوشش وکړي چې تمړ شي چې ستانه په ساغي ستار پر دعاګانې کې او اهتمام کې نو وقدمو تاسو وړاندې ولېږئ او دریم کول دار چې وقدمون مرادو چې کله نکاح کوي نو پاک دامنو بیبیانو سره وکړي چې الله پاک دل پاک دامن اولاد درکې نیک عمل او صالح اولاد دل الله پاک درکې لانفسکم د پاره د ځانونو خپلو واتقوا او یریږئ د الله تعالی نه کله چې قرآن کریم یو حکم بیان کی او حکم اهم وی نه نفس خامخا تقوا حکم کی
یعنی تقوا ځان کې پیدا کی چې د حکم اهمیت د معلوم شي، حکم باندې عمل وکړي، کني نو حکم به سرسری وګڼي او عمل به ونه کوي. واتقوا الله، چې انسان کې تقوا دی خبرو اهتمام وکړي. که تقوا نشته نو بیا به حیوانیت په غالب شي. انسان کې انسانیت او حیوانیت دواړه دي. د انسان د ځان حیوان نه جوړول پکارو. او واتقوا الله زکم وی چې انسان کم از کم حیوان ته وګوره. حیوانم قضای حاجت کی، حیوانم خپل حاجت پورا کی، لیکن حیوان چا کې عقل نشته دی او نه د شریعت حکم سرشته دی او نه د انسان ورته کې شرافت هغه الله تعالی ورکړی دی. هغه خپل حاجت کم دی کې پورا کی. حالانکه هغه ته دا تعلیم چا ورکړی، دا سبق هغه ته چا ښودلی دی؟ دې حیوان ته دا سبق او دا تعلیم دا طریقې کار چا ښودلی دی؟ حیوان خپل حاجت کم دی کې پورا کی. انسان ته خپل حاجتونه کم دی کې پورا کی، ته خپل خواهشات کم دی کې ختمې او کم دی کې پورا کوي. واتقوا الله، د الله نه یریږئ، د حیوان نه غورځېږئ مه، د حیوان نه ښکته کېږئ مه. واعلموا، پوه شئ تاسو، انکم ملاقوه، چې بېشکه تاسو ملاقات کوونکي الله پاک سره. هر انسان به الله پاک سره ملاقات کی. حدیث کې راځي نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي چې هر انسان به الله تعالی ته مخامخ کیږي او لیس بینه و بینه ترجمان، د دو د الله تعالی من کې به ترجمان نی، نه به وکیل وي نه بل څوک به وي. هر انسان په ذات خود الله تعالی سره گفتگو او خبرې وکړي. دانه چې د دو د الله تعالی منځ کې پرده وي، یا دو د الله تعالی منځ کې به وکیل وي او یا فرشتې به ګنې حایلې وي. هر انسان په خپله به الله تعالی ته مخامخ کېږي به او الله تعالی به ستانه تپوس کي. ما احکامات در لېږلو، طریقې کار رسم در لېږلو تاسو ته، تاسو څه کړي دي؟ انکم ملاقوه، چې بېشکه تاسو ملاقات کوونکي الله پاک سره. که چېرې انسان سترو کې حیاوي نو دینه به کم از کم دنیا کې هم حیا وکړي. وبشر المؤمنین، او زیر ورکه مؤمنانو ته. مومن هو هر مومن دی، مراد کامل مومنو. نفس ایمان هو اللہ تعالی چا کی خودر الحمدللہ، مراد دی کامل مومن دی. چکم پا ایمان کے کامل وی ایتا خوشحبری ورکے، زیر ورکے دا اعلی نعمتونو. بی بیان استاسو پٹھے استاسو رپارا، استاسو راتلو کے پٹھی خپلتا پکم کیفیت سر چستاسو خوہوی. اولان دیولے گئے دفارد زانون خپلو او یری گد اللہ تعالیٰ او پوش تاسو چی بیشک تاسو ملاقات کون کے اللہ تعالیٰ سرا او زیر ورکم کامل مومنانو تا.